نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ګوره پرون د دایرې او د کرې متعلق څه ویلي وو که نه؟ په دې کره کې یو کار دی بل که دا بلکل ګول وه چې معمولي په دې کې هغه څه قسمه اونچ نیچ پکې و نه دې ته بیا کره وي. ها لکه دا بال شو د دې د هغې منځ نه دننه منځ د هغې نه چې ته دای ګیر چاپېره دا سطحه محیط دی که نه د دې محیط هرې نقطې د جرازې فاصله به یو شان دي. ټیک شوله؟ خو که چېرته په بعضې ځایونو کې فاصله کمه وه او په بعضې ځایونو کې فاصله ډېره وه نو د دغې معنا دا ده چې دا مکمل کره نه ده. د کرې په شان د خو سړي ته ښکاري د بال په شان خو لیکن بلکل چې اشاریه په اشاریه برابر نه وه نو دا بیا صحیح کره نه دې ته بیا کره نما وي. بیا ورته څه وي؟ کره نما. پوه شوې بې؟ دقه شان دی زمونږ دا ځمکه چې ده نو دې ته هم اطلاق پې د کرې کوي چې دا کره ده او په حقیقت کې دا کره نه ده کره نما ده. ټیک شوله؟ او بیا په دې کې چې هغه فرق دی که نه ډېر معمولي فرق دی ګورئ. نو که دې ټولې ځمکې ته ته دې خلا ته وخېجې او لرې نه ورته پکې ګورې نو تا ته به بلکل داسې بال به درته ښکاري فرق به ورته پکې نه محسوسېږي خو فرق پکې شته. پوه شوې بې؟ او د دې دا فرق چې دی نو دا د دې په دې قطبینو باندې دی په قطب شمالي او قطب جنوبي. لکه مثال په طور دا شو دا قطب شمالي شو دا قطب جنوبي شو. ٹھیک شوله؟ په دې کې وګوره دا قطب شمالي دی عین یا نقطة الشمال دغه دی او دا قطب جنوبي دی. نو په دې قطب شمالي او جنوبي کې د ځمکه چې دا لږه ننوتې غونته کې داسې ده هغه پیچ کا هوا د دې لږه ننوتې ده. پوه شوې؟ نو که ته دا په منځ باندې چې دا کرښه کمتلې دې ته خط استوا وي. اوس په چې د جغرافیې دا بحث شروع کړو نو دغې پوره بحث په پکې راځي. د دې خط استوا نه که ته د ځمکې د منځ له ځې نو تقریباً 6500 که 600 د پاسه کیلومیټر جوړیږي منځ له چې ځي او د دې قطب شمالي نه یا د قطب جنوبي نه چې ځي نو دقه شانتې دی خو د دې نه 25 کیلومیټر نږدې دی. د دې نه 25 کیلومیټر هغه فاصله کمه ده. پوهېږې پې؟ نو د 2400 د 2500 د 100 د 200 په دې زرګاو کې اړو څه پته بیا نه لګي. پوهېږې پې؟ نو ځمکې ته خو وي کره خو په حقیقت کې دا څه ده کره نما ده ځکه چې د دې د خط استوا نه د مرکزه پورې چې کومه فاصله ده هغه سیوا د هغې فاصلې نه چې کومه د قطبینو نه تر مرکزه پورې ده که د قطب شمالي نه رالی که د قطب جنوبي نه د هغې هغه کمه ده د دې دا سیوا ده. د دې مطلب دا دی چې په دې ځای کې په دې قطبینو کې دا ځمکه داسې لږه ننوتې غونده کې ده. پوهېږې پې؟ خو عام طور په کره باندې د کره نما په کره نما باندې د کرې د دې اطلاق کېږي. ټیک شوله؟ بلکې دقه شانتې وي جزیره هغې علاقې ته او هغې وچې ځمکې ته وایي که نه چې د هغې نه څلور واړه طرف ته څه وي اوبه وي سمندر وي تېنه اوس هسې تا نالۍ غونته کې جوړې کړې اوبه پکې بهېږي دغه جزیره نه چې څلور واړه طرف ته تې څه وي سمندر وي تېنه بیا چې درې طرف ته تې اوبه وي او یو طرف ته تې وچه نو دغې ته بیا جزیره نه وي دې ته جزیره نما وي. بیا ورته څه وي؟ جزیره نما. ٹھیک شوله؟ او په جزیره نما باندې هم د جزیرې اطلاق ټیک ته کېږي بلکې په احادیثو مبارکو کې راغلی
اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. یهود و نصارا د جزیرة العرب نه څه کوي وباسئ. اوس عرب چې ته وګورې په نقشه کې نو عرب جزیره نه ده بلکې دا جزیره نما ده. دا څه شی دی؟ جزیره نما ده. لکه درې طرف ته خو د هغې نه اوبه دي خو یو طرف ته د هغې نه وچه ده. ټیک شوله؟ لکه اوس چې سعودي عرب کوم دی نو یو طرف دا د یمن سره د شام سره د دې سره لګېدلی دی. ټیک شوله؟ هغه یمن شام بیا دې خوا د نور د اردن سره بیا د عراق سره د دې سره لګېدلي. بلکل دا د وچې لار ده ټوله. عراق ته بیا لګېدلی دی د ایران سره. نو ایران عجم شروع نه شو. ایران لګېدلی دی بیا د افغانستان سره د پاکستان سره د چاینا سره دی سره دا موږ اوس عربیان خو نه یو عجم یو که نه. نو پته ولګېده چې د عربو نه په وچه چې راځي نوم عجمو ته به رسېدلی شي. نو عرب جزیره نه ده بلکې جزیره نما ده. او په جزیره نما باندې اطلاق د جزیرې کېږي. ٹھیک شوله؟ د قرنګ په کره نما باندې هم اطلاق د کرې کېږي. کره ارض ویلی شي داسې. پوه شوې مې؟ ښه. بل په دې دایره چې مونږ وي په دې دایره کې بیا هغه د دې سره د مختلفو نظامونو تعلق دی. ٹھیک ده؟ یو نظام دی هغې ته درجاتی نظام وي. ډیګري سیسټم. یو بل نظام دی هغې ته ګریډین نظام یا ګریډي سیسټم ګریډین سیسټم دا ورته وایي. ٹھیک ده؟ او یو بل نظام دی هغې ته ریډین نظام یا ریډین سیسټم ورته وایي. یو بل څلورم نظام هم شته خو هغه نور دنیا نه استعمالي صرف چین والا استعمالي هغې ته روح سیسټم وایي. پوه شوې بې؟ اوس دا نظامونه چې دوی جوړ کړي دي په دې دایره کې ٹھیک ده په دې کې زمونږ د کار نظام چې دی هغه درجاتی نظام دی. هغه کوم نظام دی؟ درجاتی نظام. پوه شوې بې؟ په دې زړو کتابونو کې وګورئ نو په دې کې درې واړه نظامونه درجاتي او ګریډین او ریډین درې واړه پکې شته. او په دې نوي کتاب کې هغه یو نظام صرف شته دا باقي دوی پکې تذکره نه ده کړې ځکه هغه زمونږ دوره په کار نه راځي دا یو په کار راځي. پوه شوې بې؟ اوس دا نظامونه په دې دایره کې چې جوړ کړي دي نو په څه اعتبار سره نو دا یې داسې کړي. مثال دا یو دایره ده که نه نو دا مرکز دی دا محیط دی که نه ٹھیک شو بیخي ګول نه ده خو تاسو به فرض کوئ ګول لکه چې ګویا کې دا ګول نو دا بیا د دې نه یې کرښې رایستلي دي داسې مختلف قسم. پوهېږې بې؟ نو څه خلق راولګېدل هغې د مرکز نه د محیطه پورې داسې 360 کرښې ځینې وویستې. نو دلته زاویې 360 جوړې شوې. اوس په دې پسې به زاویې بحث کوو. خو ګویا کې دا دایره تقسیم کړه څو حصو ته 360 حصو ته. یو پره دا شوه یو دا شوه یو دا شوه داسې پسې راځه که نه ټیک شوله داسې 90 دا شوې 90 دا شوې 90 دا 90 دا 90 90 180 180 180 360. پوه شوې بې؟ نو په کوم نظام کې چې دا دایره تقسیم کړې ده 360 حصو ته دې ته وایي درجاتی نظام. دې ته څه وایي؟ درجاتی نظام یا ورته ډیګري سیسټم ورته وایي. او په دې کې بیا د یوې حصې ته یو ډیګري وایي یا یو درجه ورته وایي. پوه شوې بې؟
مونږ چې وایو هلکه دا د 60 درجې زاویه ده د دې مطلب هم دی چې د دایرې نه 100 درجې راغستي 60 درجې ته راغستي دا د 90 درجې زاویه ده نو دې مطلب دا چې د دایرې نه 100 درجې راغستي 90 حصې دې نه راغستي ٹھیک ده په کوم نظام کې چې دا دایره تقسیم ده 360 حصو ته دغه نظام ته وی درجاتی نظام دغه ته څه وی درجاتی نظام او په دې کې د یوې حصې ته څه ویل کېږي درجه یا ډیګري ٹھیک شو بیا دا یو درجه چې دا چې ته په 60 باندې تقسیم کې یو درجه شپېتو حصو ته تقسیم کې ناغې یوې حصې ته بیا یو منټ ویل کېږي یا یو ثانیه یا ورته څه ویل کېږي منټ ورته ویل کېږي پوهېږي به ٹھیک ده بیا هغه یو منټ چې دی یا هغه یو ثانیه چې ده چې بیا په 60 تقسیم کې نو څه جواب به ترې راشي که نه هغې یوې حصې ته بیا ثالثه یا سیکنډ ورته ویل کېږي پوهېږي پې ګوره دا د ګړۍ دا ګنټې منټونه سیکنډونه نه دي ٹھیک ده دې ته ارک منټ ارک سیکنډ دغه ورته ویل کېږي پوه شوې پې او دا درجاتي نظام چې دی زمونږ ټول حساب کتاب مخې ته چې څوره قواعد دي او څوره دي نو دا یې د دې درجاتي نظام په بنیاد باندې جوړ کړي بیا ستاسو سره چې دا کوم ساینټیفیک کیلکولیټر وي نو په دې کې هم دا 3 واړه نظامونه وي درجاتي نظام پکې وي ډیګري وي یا ریډین وي دا 3 واړه پکې نو ته چې په هغې کې کیلکولیشن کېږه نه چې یاره قاعده پکې ورکړي سینسې پکې ولیکې جواب ترې راولې نو ټولو ناول به خیال کې چې دا کیلکولیټر باندې د ډیګري نظام ته ور بدلې پوه شوې پې د شورو نه و په هغې کې چې بیا خو ټیک ده خو که نو بیا به هغه موډ بټنې پکې په هغې باندې به یې څه کې د درجاتي نظام ته به یې را بدلې نو چې درجاتي نظام ته یې راولې په شیشه باندې به دلته کچ غونته کې ډي راشي ٹھیک نه نو چې هغه ډي پې ور دی مطلب به دی چې او درجاتي نظام کې سیسټم روان دی که جی پې و نو دا به بیا په هغې ګریډین نظام کې او که آر پې و نو دا به بیا په ریډین نظام کې نو که تا خپل صحیح قاعده دې پکې ولیکله انسې دې پکې هغه خپل صحیح طول البلد عرض البلد میل الشمس مختلف څیزونه دې ولیکل او مساوي په بټن دې ګوته کېښوده جواب غلط راغی نو وبه ګورې کېدی شي چې ترتیب ستا د درجاتي نظام مطابق دی او کیلکولیټر دی په ګریډین نظام کې دی یا دی په ریډین نظام کې دی نو بیا به صحیح خطا به راځي جواب به ګډوډ راځي بیا پوهېږي پې ښه جي دویم نظام هغې ته ویلی کېږي ګریډین نظام یا ګریډي نظام نو دوی را لګېدلي دي او دا دایره یې تقسیم کړې د 400 حصو ته 100 حصو ته 400 حصو ته ٹھیک شوله 100 حصې دی خوا 100 دی خوا او دلدسې پوه شوې لکه یو روټۍ د ته 90 نوړی جوړېږي بل روټۍ د دقه په شان ده بیا ته 100 نوړی جوړېږي خو سیز خو حقه دی که نه خو هغه نوړی لږه وړه شوه که نه نو مخکې دا دوره احاطه دوره حصه چې ده نو دا یې 90 حصې کړې وه اوس یې 100 حصې کړه ٹھیک شوله نو ګوره په درجاتي نظام کې ټوټل درجې څومره وي 360 وي او په دې ګریډین نظام کې ټوټل حصې څومره وي 400 وي پوه شوې پې د هغې یوې حصې ته درجه وي یا ورته ډیګري وي او د دې یوې حصې ته ګریډ وي دې ته څه وایي دې ته ګریډ وایي پوه شوې پې او دا هم دقه په دایره کې
خو بس دا د هغې نه لږې وړې ایسي پوهېږي پې بل دریم نظام زمونږ سره دی ریډین نظام د ریډین نه مخکې دا بل نادر نظام چې دی دغه رخ سیسټم رخ نظام دغې سره خواړو زمونږ سره تعلق نشته بلکې د دنیا د چا سره تعلق نشته صرف چاینا والا چې دي نو هغې ټول دقه استعمالوي او په هغې کې چې کوم حساب کتاب وي نو هغه ډېر دقیق حساب وي لکه ته مثال په طور باندې 5.12 مونږ ولیکو که نه پاوخوا پسې هم ډېر شی راځي خو د هغې خو دور نظر انداز کوي که نه هغې کې که ته دې خوا یو 20 انسي ولیکې که نه د هغې حساب پې هم کې نو صحیح ورته راوباسي ډېر دقیق حساب دپاره دغه نظام وي او هغې خپل سیسټم ښه جور روان کړی ښه دقیق سیسټم یې دی هغې بیا د دایره تقسیم کړې ده تقریبا دې کې دي 4000 حصو ته 100,000 حصې 4000 ٹھیک شولا 6000 100 حصو ته تقسیم کړي 6000 حصو ته تقسیم کړي په درجاتي نظام کې 360 حصې دي ټولې چې یو ته درجه وي په ګریډین نظام کې 400 حصې دي او په دې روح نظام کې 100 حصې دي 6000 حصې دي ٹھیک شولا دریم نظام دی زمونږ سره هغه ریډین نظام ډیګري نظام ګریډین نظام او دریم ریډین ٹھیک شولا په دې ریډین نظام کې دوی د دایره تقسیم کړې ده 6 روغو حصو ده او د یوې حصې یو حصه چې 100 ځایږي نو 28 په 100 کې 25 پاو راځي که نه نو 28 پکې د پاو نه لږونته کې سیوا کړه یعنې ګویا کې پاو باندې 6 حصې څو حصې پاو باندې 6 حصې نو دا دایره یې تقسیم کړې ده 6.28 حصو ته تقسیم کړي ٹھیک ده او دوی بیا دا تقسیم دوی څنګه کړي نو دوی د شي کړي چې دا مرکز د دایره شو کنه د دې مرکز نه د دې محیط پورې دې ته پورې موږ سنو مویل بالکل آر پار چې هغه قطر و کنه او دا څه شی نسب قطر یا دویم نوم یې څه دی رداس انګریزي کې ورته ریډیوس وی بیا دوی را لګېدلي دي د دایرې د رداس راغستلی دی د هغې فاصله یې ناپ کړې ده چې دی څومره دی نو چې دی څومره دی په حق فاصله باندې دلته یو نښه کړې ده او هغه یې د دې دایرې سره مرکز ته یې را رسولی بیا حق فاصله باندې بله نښه کړې هغه یې را رسولی پوه شوې بیا په حق فاصلې بله کړې او هغه یې را رسولی ٹھیک شولا نو 1 2 3 4 5 6 شپږ حصې ورسره جوړې شوې یو شان برابر لږ ځای پکې پاتې هم شو پوه شوې نو هغه چې ناپ کو چې یاره دا پاتې زموږ نه څومره دی نو هغه چې دا یوه حصه چې ده دا چې 100 ځایه کې 100 حصې کې نو دا پکې راځي 28 دا پکې څو راځي 28 نه پوهېږي پوه شوې پې نو ویل چې یاره په ریډین نظام کې به حصې ټولې څومره وي 6 روغې او د یوې یو حصه چې 100 ځایه کې نو پای کې 28 وی چې 6.28 د اشارې نه اخوا چې د انسي که نه به داسې نه وی 6.28 داسې چې وایي چې غلط راځي 6.28 अब یو انسه به جدا وی
ٹھیک شولا په دې نظام پوه شوي که نه دا په دې لیپټاپو کې په دې کمپیوټرو کې دا ایکسل پروګرام ورته وي ایم ایس ایکسل ٹھیک ده په دې افیس کې نو دغه ایکسل کې که ته ځان نه داسې دا جمع منفي او الجبره مختلف دا قاعدې پکې حل کې څنګه چې په دې کیلکولیټر کېږي چې په هغې کې هم کېږي نو کو ډایرکټ تا ایکسل پروګرام دی چالو کو چې یاره زه په کیلکولیټر را سره نشته په هغې کې دا ټول کیلکولیشن کومه نو هغه چې سټارټ شي نو هغه په دې ریډین نظام کې سټارټېږي هغه په دې نظام کې نو کو ته ډیګري نظام ته بدل کې اول بیا به بګیالو خپل حساب کتاب کې که د ډیګري نظام ته بدل کړی نو بیا پکې ستا جواب به بیا صحیح نه راوځي ٹھیک شولا او بل دا بیا دوی دا میزایلې چې ولي او دا مختلف قسمه د دې ټولو کې دغه ریډین نظام دا پکې استعمالېږي ٹھیک ده دا قبله نما چې که نه دا قطب نما دا قبله نما چې قبله چې به معلوموي وغیره او یا په دا طرفونه معلوموي هغه کمپاس چې هغه اکثر په هغه په ډیګري نظام کې دا دغه ګریډین نظام کې دا کمپاس منپاس چې جوړې شوي دي نو دا په کوم اعتبار سره جوړې شوي ګریډ په هغې نظام کې دا جوړې شوي ٹھیک ده او دا نوې ټکنالوژي چې څومره ده دا میزایلو دا د جازونو دا تګ راتګ چې دی یو څه بل څه دا ټول دوی استعمالي ریډین نظام ٹھیک ده دې ځای نه جاز چوت شو مثال په طور باندې ملیشیا ته ځي یا سعودي عرب ته ځي نو خو داسې نه چې بس کلنډر پسې اواز وکړو چې استاد ځه او هغه روان شو ټیک ده والته ورسېد بس بیا ځان نه لار مار سیټ کړي راکوزېږي او ایرپورټ داسې سیسټم دا خو نه وي پوره هغه روټ نه ورکړی شوی که نه بلکل خپل ځان نه جدا نه ښیي باقي باندې رواني او بس هلته چې په کوم ځای ودرېږي دا هغه ځای پورې په خپل حقې لوکیشن له ورسي یا دا میزایل چې هغه ولي یو ملک په بل باندې نو داسې خو نه وایي چې داسې وولي چې بس د هغې په هر ځای کې ولګېد چې ولګېد نه باقاعده هغې له ټارګېټ ورکړي او د هغې هغه ټارګېټ چې سیټ کړي نو په دې کې ټول ریډین نظام استعمالېږي پوهېږي به په سوونو کیلومیټره لرې لرې یو کس به یې هغه به یې په نښه کړی د هغه لوکیشن به یې راغستی د دې ځای نه به میزایل هغه ته ګولۍ به ورته پیټ کړي او هوا کې بلکل په هغه پسې ورځي پوه شوې پې بلکې اوس خو پکې داسې پکې هم جوړ کړي دي چې هغه لا یو لوکیشن په هغې باندې هم ویشته کوي لکه د یو کس لوکیشن یې راغستی دی د هغه سره یې په څه طریقه باندې په خپل جاسوسانو په ذریعه سره هغه سره څه چپ غونته کې لګولی دی نو د هغه لوکیشن خو ورته پته چې دی اوس په کوم ځای دی نو که دی ګرځي راګرځي دي که نه په ده پسې چې مثال 500 کیلومیټره د لرې نه په ده باندې ګولۍ را پرېږدي هغه میزایل را پرېږدي نو که دی هر ځای ته ځي راځي هغه شیز به حقې ټارګېټ له ځي پوه شوې بې نو دغه بیا چې دوی ولي راولي او دغه نظام دی نو دا کم یو نظام وي دا پر ریډین نظام کېږي پوهېږي بې د دې سره هم زموږ دومره څه تعلق شته دی نه زموږ د فلکیاتو ورسره د اوقات الصلات شو یا قبله شوه د دې تعلق ورسره نشته بلکې دا به موږ ټول په کم نظام کې کوو په درجاتي نظام کې پوهېږي په دې باندې بیا د دې درېو واړو نظامونو دا حصې چې دي د دوی د یو بل سره نسبت څه دی نو په دې کتاب کې دی خوا ورکړي دي تینو اکایو کی باهمي نسبت ٹھیک ده نو هغه ته بیا په خپله باندې معلوم که هغه دغه بیا اسان سیز دی خپل مطالعې سیز دی لکه په یو روټۍ د 360 نوړی کړې ده او بل روټۍ د هغې 400 نوړی کړې ده ٹھیک شو نه نو دا چې کومه کې 360 حصې کړې ده نو دا یو حصه به د 400 حصې کړې چې د هغې د 100 حصو برابر وي نو یو او داسې لږ غونته کې بې راپاسه که نه یا په ریډین نظام کې شپږ حصې کړې ده څه د پاسه
نو د یو ریډین چې دی دا به د درجاتي نظام د 16 درجو برابري، دا به د ګریډ یا نظام د 100 ګریډونو برابري. پوه شوې به دغه مطالعه کوي دغه بیا وګورئ. ها یو خبره په دې کې بله، دا ریډین نظام چې دی کله کله تر چانه تاسو کې په دې ریډین نظام کې هغه وی بدرتا چې په دې کې 2 پای وي، په دې کې څه وي 2 پای، 2 پایانې نه پوهېږي. پایي نوم مونږ چېرته اورېدلی دا یې نښه ده، داسې غونته کې یې نښه وي او داسې لیکي که نه په اردو کې داسې لیکي. پوه شوې انګریزۍ کې په ریاضۍ په کتابونو کې داسې لیکي او په اردو کې داسې دا یې نښه وي. ریډین نظام چې دی په دې کې 2 پایي وي، په دې کې څه وي 2 پایي. دا پایي څه شی دی؟ ٹھیک ده، نو دا پایي د دایرې د محیط او د قطر نسبت ته وایي. دا د دایرې د محیط او د قطر نسبت ته وایي. لکه مثال داسې دا یو دایره ده، دا د دې محیط دی که نه، دا یې مرکز، دا څه شی شو؟ دا قطر شو. ٹھیک ده، نو د محیط او د قطر نسبت ته څه ویلی کېږي؟ پای. بیا د دې مقدار چې وي نو دا 22/7 وي. دا څه وي 22/7. که بالفرض دا محیط 22 فوټ دی، دا څه شی دی 22 فوټ، نو دا قطر به څو فوټ وي؟ دا به 7 فوټ وي. که دی 22 انچې دی نو دی به 7 انچې، که دی 22 کیلومیټر دی نو دی به 7 کیلومیټر، که دی 22 ګزه دی نو دی به څو وي 7 ګزه. بیا په دې په ذریعې سره ته د هر یوې دایرې یا د هر یوې کرې چې په هغې کې یو شی تا ته معلوم و نو دویم څیز ته معلومولی شي. پوهېږې پې؟ لکه مثال په طور دې ته وګوره، دا زمونږ سره یو کره ده که نه، دا مونږ ناپ کو چې ګیر چاپېره دا دوره دی، محیط راته معلوم شو که نه. اوس دننه خو دا مونږ سوری کولی نه شو چې یاره قطر یې څومره دی، هېڅ خبر نشته. د دې نسبت په بنیاد باندې ته د دې هغه قطر هم څه کولی شي؟ معلومولی شي. ٹھیک ده، ځکه لکه مثال په طور باندې دا زموږ سره څومره دی؟ نه 22 خپل نسبت شو که نه. اوس ته که د دې دنیا د ځمکې مرغه زموږ سره دی هغه 10 سینټي میټر. څو سینټي میټر دی؟ 10 سینټي میټر. نسبت خو 22/7 شو که نه. ٹھیک ده، اوس د دغې نسبت نه زه د دې ما ته محیط معلوم دی او قطر یې معلوموم. محیط راته معلوم شو چې محیط څومره دی 10 سینټي میټر دی. قطر خدا شی نشم ماتولی چې هغه وګورم که نه، هغه نامعلوم دی. پوه شوې پې؟ دا ستا سره څه شی دی؟ د محیط او د قطر هغه نسبت دی. نو په دقې په مدد سره دا داسې معلوم کړه. ګوره اوس دلته راشه، دا به یاد ساتي چې د مساوي نه یو خوا او بل خوا مختلف څیزونه یي که نه،
او پاغي کې کم تا ته معلوم بعضې برته معلوم یا بعضې برته نامعلوم وي نو دا معلومات په ټول یو طرف ته کې او نامعلوم به یوازې پرېږدي معلوم هغه معلومات به څه کې ټول به یو طرف ته کې او هغه نامعلوم به څه کې یوازې پرېږدي نو بیا د په منطق کې به ویلي د معلومات تصوریه او تصدیقیه او نه هغه مجهول تصدیقیه او تصوري معلومیږي که نه ٹھیک ده نو هغه معلومات په ټول یو خوا کې نو هغه مجهول به سره بیا څه شي را معلوم شي اوس په دې کې موږ ته دا معلوم دی دا معلوم دا خو ځکه دا خو هغه عام کلیه ده نسبت دی که نه او زمونږ په دې کره کې موږ ته دا محیط معلوم دی چې مثلا 10 دی 10 سینټي میټر دی 10 فوټ دی 10 ملي میټر دی 10 انچ دی هر څه چې علي وي خو قطر راته معلوم نه دی نو داسې به وکړو چې دا نامعلوم به یوازې وکړو ٹھیک شو په دې ځنګل کې چې د زمری ښکار کوي او ډېر شی ګډي یا اوسۍ او څه څیزونه یې که نه نو اول والا منډې را منډې ورکړي یو دانه ترې جدا کړي ٹھیک شو نه نو چې یو دانه ترې جدا شي بیا په هغې پسې ونه هغه نورې پرېږدي بیا په هغې یوې پسې ونښلي کوم شی چې ښکار کوي هغه به جدا کوي پوهېږي پې که نه دا د انګریزانو پالیسي ده ګورې دا د فرعون پالیسي چې خلق تقسیم کا جدای کا بیا پې خپل راج کوه بیا پې حکمرانی کوه هېڅ نشي کولی لکه موږ خلق چې په مختلفو پارټو په مختلفو تنظیمونو په مختلفو نومونو کې تقسیم یو که نه ٹھیک شو نه جو هېڅ زور او طاقت را وږي نشتی هغه ټول هوا چې دا غیر له وخت کوي نو خلق یو موټی وي یو مټی یو مټه باندې زور کوي او یو موټی وي دشمن ته نو بیا د دشمن څخه کوي یا خو بیخ بنیاد ولا وباسي هغوی ته هم پته ده چې دا خلق به یو ځای نه پرېږدي بلکې دا به څه کوي تقسیمه به بیا پې خپل حکمراني کوه ایسته ته نشي ویلی بیا که یو په تا پسې راپاسېږي په هغه پسې به دوه نور راپاسېدلي وي په خپلو کې د جنګېږي یو بل د ټکۍ را ټکوي پوهېږي بې نو نامعلوم به جدا کې الو به بیا معلومې نو د دې د جدا کولو طریقه دی چې یو به دا یاد ساتي دا مساوي بټن دی که نه د دې نه دې خوا چې جمع وي که نه یو شی او دا ته اخواړی نو دی به څه کېږي منفي کېږي به دې خوا که یو شی منفي دی دی تا خواړی نو څه کېږي جمع کېږي به دې خوا که یو څیز د ضرب په حالت کې دی نو دې خوا ته چې راړی نو تقسیم اگر دې خوا تقسیم په حالت کې دی نو دلته به څه کېږي ضرب ته بدلېږي پوهېږي پې اوس به موږ ته بل یو څیز راشي ساین تیټا کاز تیټا ټینجن تیټا هغه چې د یو خوا نه بل خوا اړې ساین دا چې اخوا اړې نو دا به داسې کېږي دې ته بیا ساین انورس وایي څه ورته وایي ساین انورس بل کاز تیټا دا چې اخوا اړې نو دې ته کاز انورس وایي بیا دا به داسې کېږي 10 دا چې اخوا اړې نو دا به څه کېږي 10 انورس داسې به کېږي که دا خوا نه هغې نه یې راړی دی خوا نوم ورسره دا چل کېږي که دا ساین انورس راړی نو تش ساین کېږي به بیا په دې باندې پوه شوئ اوس راشه دلته به اوس دا څیز مونږ یوازې کوو که نه ټیک شو دی دلته په کوم حالت کې دی چې ډاري کوم کېږي خو ښه هغه درجه په درجه یې ته کومه چې پوه شي دی په حالت د تقسیم کې دی که نه نو چې دی د مساوي نه دی خواړي نو کوم حالت ته به ځي ضرب ته دا داسې شي او دی به دې خوا راشي داسې شو ټیک شو نه اوس راشه دلته وګوره دا 22 د ضرب په حالت کې دی او دا 7
د تقسیم په حالت کې که نه نو چې دی اخوا اړو دا به دلته یوازې پاتې کو دا به تی اخوا واړو نو هلته خو 10 د مخکې نه و که نه نو اوس به څه شي 100 ضرب 22 را الټه یې کول ته داسې نه پوهېږي پوه شوې بې دقه قیسه ده دی دلته یوازې پاتې شو که نه اوس حساب کتاب وکړو دشي حساب وکړه دا 100 په 22 باندې تقسیم کا کیلکولیټر شته هغه ساده دي سکو ادي مو واپس کړي بل هم نه دي چا سره 100 تقسیم 22 څه شو 0.38 دی له اوس په 10 کې ضرب ورکا تین اشاریه 1.8 بس مونږ چې دا کومه دایره اغستې وه یا دا کره اغستې وه چې په دې کې که محیط 10 سینټي میټري نو قطر به د دې څوری 3.1 دا 10 سینټي میټر دی دا به صحیح 3.1 او دا تا معلوم کو د دې نسبت نه کنه پوهېږي به بله یو دایره ته راواخله یا یو کره دا ځمکه راواخله مثلا یا د ځمکې نه غټه چې ته ووایې چې یاره د دې محیط چې دی هغه 10 لکه کیلومیټره دی نو چې د دې قطر به څومره وي په دقې نسبت معلوم که نه پوهېږي چاله چې وي نسبت نه ورځي که نه په نسبت نه یې پوه په مثلث باندې نه یې پوه دی په ریاضۍ کې مهارت حاصلولی نه شي ټیک ده نسبت زده کول ډېر ضروري دا نسبت به زموږ په سراجۍ کې په میراثو کې هم په کار راځي که نه خیال کړی هغه 3 خویندې دي کبرا وسطا او صغرا سراجۍ کې من وی دی که نه هغې 3 واړو خپل پلار د چا غلام و هغه په پیسو واغستو په 50 درهم یې اغستی او په 100 یې اغستی یوې 30 کړې او بلې 20 کړې هغه یوې پکې هېڅ ورنه کړه پوهېږي بې بله ورځ بیا پلار مړ شو د هغه نه چې کوم مال پاتې شو نو دغه 3 لورانې وارثانې وې د دوی پکې څومره ورسېد 2 سلوسان یې رسي که نه نو سلوسان خو هغوی بطور میراث اغستلو ٹھیک شو نه یو سلوس پاتې شو که نه نور عصبه وغیره یې نشتي نو چې عصبه نه وي نو بیا به هغه عصبه سببي چې کوم وي یعنی بطور ولا به بیا ورکولی کېږي که نه او ولا هغې موتق ته ورکولی کېږي نه پوهېږي ٹھیک شو نو موتق خو یې دوو یو هغه مشرۍ لور وه او یو هغه منځنۍ هغه کشرۍ وه هغې منځنۍ پکې روپۍ نه وې ورکړې هغه پکې نه ده پوهېږي بې نو اوس هغې ټوټل په څو باندې اغستی و په 50 درهم یوې 30 درهم راغستی وې بلې 20 درهم او دلته اوس پاتې شو نور ډېر شی مال و دولت نو نسبت ستا سره موجود دی 30/50 او 20/50 نه پوهېږي ټیک شوله لکه ګوره داسې چې د هغې مال نه مونږ سلوسین ورکړه نو باقي زمونږ سره څو پاتې شو مثال په طور باندې 15,350 روپۍ پاتې شوې ټیک شوله اوس هغه 2 جینکۍ چې وې نو په 50 روپۍ د خپل پلار اغستی و یوې پکې 30 روپۍ ورکړې وې بلې پکې څو ورکړې وې 20 ورکړې وې ټیک ده نو دا به بطور ولا دې دواړو ته ملاویږي که نه
نو په دې کې به دا به دوی څه کوي وي به چې دا خدای په چاړه باندې غوسه وو نیمه وي نیمې نیمې خو به نه ورکوي ټیک ده نو نور څه خسڼی مسڼی خو به هم نه کوي په صحیح ترتیب به یې تقسیموي او تقسیم طریقه یې دقه ده چې ټوټل پاتې دا دي او د دې 30/50 او د بلې 20/50 نو داغه کبرا د مثلا د 30 ورکړې وي نو 30/50 دا برابر دي د نامعلوم بټا ویني به اوس راشه دا دلته په حالت د څه کې دی تقسیم کې دی دی خو یې راواړوه نو څه به شي وشوله هغه نامعلوم دلته پاتې شو یوازې که نه زه تو دا 30/50 تقسیم کا او بیا ولا په 15,350 کې ضرب ورکا $9,210 دا به ته کبرا له ورکې چا چې 10 روپۍ ورکړي ویږي به ښه هغې بلې څو ورکړې وي 100 روپۍ ټیک ده نو د دې به پکې څومره رسي نو هغه همدغه ترتیب باندې راشه 20/50 تقسیم کا 20/50 تقسیم کا 0.4 او دقه لبیا په 15,350 کې ضرب ورکا 6,140 نه پوهېږي هغه مخکني نه سره راغلی چې جمع یې چې صحیح دی که نه 9,000 او 6,140 صحیح تقسیم دی ہوگا که نه پوهېږي به دا په میراثو کې به انتها دا په کار راځي نسبت بل نن سبا چې څومره دا کاروبارونه دي ډېر کارونه د شیر کاروبارونه وي که نه یو کمپنی ده یو لوی فیکټري ده 15 کسانو 20 کسانو په شریکه جوړه کړه نو که برابر پیسې ټولو ورکړې وي خو ګټ او تاوان هم ټولو د برابر ورسیږي که نه لکه مثال 15 کسان دی او 15 واړو یو لاک روپۍ راغونډې کړي او په 15 لکه روپۍ باندې کاروبار شروع کو بعد جو په 5 بعد جو باندې تاوان راواله ٹھیک شو لا او که اوس 15 کسان دي یو 10 لک روپۍ کړي بل 9 لک روپۍ کړي بل 15 لک کړي بل پکې 1 لاک کړي بل پکې 50,000 کړي دا یې را جمع کړی په دې یو کاروبار شروع او میاشت بعد په هغې کې ګټه راغله نو داسې خو نه چې چا پکې 15 کړي دي او چا پکې 50,000 کړي دواړو ګټه به یو شان دي یا تاوان به د دواړو څه وي یو شان دي خو نه ده نو په هغې د هغې ګټې او تاوان هغه تقسیم به په دقیق نسبت ریشو ورته وي په دقیق اعتبار سره به کې پوه شوې به یا مثال حکومت یو اداره خرڅوي لکه اوس PIA وغیره دا یې ورکړه که نه نو دی 10 کسانو ته 6 ته 9 ته هر صورت دي ته په شریکه باندې دا شی ورکو او بیا پکې هغې چې هغه پیسې کومې حکومت ته ادا کړي نو هغې مختلف یو کروڑ روپۍ ورکړي بل 15 کروڑه ورکړي بل 2 لکه ورکړي نو سبا چې د دغې څیز نه څه ګټه راوځي یا تاوان کوي خو هغه به د دغې پیسو په اعتبار تقسیمېږي نو هغه به همداسې تقسیموي بیا د نسبت په اعتبار سره به هر یو ته خپله حصه څه کېږي وررسېږي
نو که نسبت مزده و نو ګوره دا جدید مسائل بیا حل کولی شي که نسبت نه زده نو بیا دغه حل کېږي نه پوه شوې بې اوس په دې چیز کې به تاسو اوس لږ مدد کوئ ښه تاسو به یې وایئ